الله رب العزت د عظیم کلام نه ما تاسو مخکې سلګه جان په حصہ تلاوت کړه. الله رب العزت د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ويستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بخنه طلب کا استغفار وایا د مؤمنانو د ځان لپاره د ګناهونو نه او د مؤمنانو سړو لپاره او د مؤمناتو زنانو لپاره د دې لپاره استغفار. دا هو عقیده د ټول امت چې د پیغمبر نه پیدایشي ګناه نه کیږي د ګناه نه پاک. نو د پیغمبر استغفار آئی کې مختلفی وجه خو یو پکې دا چې دا د امت د تعلیم لپاره دی چې دا امت دا تعلیم زده کړي چې د الله نه دین سوال کوي د بخښنې او استغفار. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیغان علی قلبی کله زما په دې زړه باندې پرده شانتي راشي. نو علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په زړه پرده راشي د پردې نه څه مراد. نو د پیغمبر ټول تعلق دا د الله رب العزت سره وي. د یو لحظې نه د الله د نظر نه ناخوا کېږي او دی د پیغمبر چې دی یو لحظې نه د الله د یاد نه نه غافل کېږي. دې که ظاهرا کار هم کوي خو بیا هم د تعلق د الله سره وي او په هغه طریقه باندې څنګه چې الله نو خبره څه ده. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي انه لیغان علی قلبی، اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو تعلق په دغه پیمانه او دغه خلګیا په عبادت کې وټولو هر نوې سکند دا د مخکې نه زیات په عبادت کې. خو لیکن کله د اقرباو سره کله د خاندان سره چې زه مشغوله شم نو د دې تعبیر په پردې سره وکړي انه لیغان علی قلبی. او یا امام غزالی رحمه الله پکې یو ډېره ښکلې توجیه دغه وجه لیکلې ده. هغه وایي پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر سکند په اعتبار سره د هر وخت په اعتبار سره د هر منټ په اعتبار سره د هغه درجه اوچتي وخت سره نورم نو څونه چې د دنیا آخري ساعت راځي د رسول ورفعنا لك ذکرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه به نور وخت سره به نور اوچتي نور به د هغه صفات او د هغه خوبیان دا په خلکو راښکاره شي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معافي غواړي نو دا په تیره لاندې درجه باندې چې د هغې نه نوې درجې ته منتقلي شو، د هغې نه بیا نوې ته د هغې نه بیا نوې ته روان نو دا په وروستو درجه باندې معافي غواړي. خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واني لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم مره، زه په ورځ کې سل پیرې استغفار کوم. او دکه شامل حدیث کی فرمائی اکثر من 70 مره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زیاد دا او پیرونه استغفار. ما او تابع ځان ته سوچو کو چې زه امتی ما او بیا د سوالتونو ساده ما عاجز یم کمزور یم د ګناهونو کې الله تعالی د څو پیر استغفار او دیو هغه استغفار چې د ځمکې اسمان نه د دینم ډیر زیات فرق هغه چې کوم اخلاص او کوم د زړه نه وختو هغه خو بیا هم چلو دغه عام چې د داسې څو پیرې او څو پیرې د الله نه توبه وباسم په ورځ. ځکه دغه استغفار دا په بامانه د توبې ده. استغفار د دې وجه راځي بصریه رحمه الله فرمایي استغفارنا یحتاج الى الاستغفار وتوبتنا یحتاج الى التوبه. وی زموږ استغفار خو ځان له استغفار ته محتاج دی. ځکه چې موږ د خدای نه بخښنه غواړو په داسې احتیاج غواړو ته به ګرمې د خدای پاک دې نو موږ ته بس داسې ناستې زموږ ورته حاجت نشته د خدای راته حاجت دی. دا استغفار هم موږ داسې وایو. د دې وجه هغه وایي استغفارنا یحتاج الی الاستغفار.
او بیا وی وتوبتنا يحتاج الى التوبه زمون توبه ځان له توبې ته محتاج ده مونږ داسې توبې وباسو ها په خپل توبې وباسو چې موقع پیښه چې بیا ډبل تبدیل وباسو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه صحابه ذکر کوي څنګه چې مونږ کنو درې پیری دی استغفار دی د دې حدیث یو راوی دی دا غنه بیا نور ملګری تاسو ته چې دا استغفار دی څنګه دی نو درې پیری دی استغفر الله صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس وخت بیانوي یو صحابي وایي ما ورته کتل او شمارل مې په یو مجلس کې سل پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار وي او موږ په یو مجلس کې یو سل پیرې د خلکو بېعزتي وغږت کړو چې اچانک جامع شي درالو پورې په موږ وخت نه تېرېږي چا غیبت هم کړی وي په موږ وخت نه تېرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سل پیرې وایي ما ورته کتل شمارل مې سل پیرې استغفار وکړو نو د استغفار مطلب دا دی چې موږ خپل ځان عاجز وګڼو ځان ګناهګار خو موږ یو ګناهګار دا خو د الله رحم دی د الله رحم څه ترڅنګ دی په خدای کني هر ګناه هر نافرمانی کو څه نه کو هر ګناه زمون په کورونو کې هر قسمه آرام راځي زمون په حتی وګړي چې آرام وي حتی زمون په کور کې بجلی دا آرام وي حتی زمون ټول دا آرام وي زمون یو بل سره ملاوي دا د ګناه زمون یو بل لچدین دا سره تعلق ساتل دا د حرام وي من په لیکه ډیر کم څه ته پکان کې یو مجلس کې د لیکه د بار نه راوندي او د ګناه د بار هر وخت 24 غنټو من حاضر باشي زمون مجلس دا د غیبت نه خالی نه حتی زمون د جماعت نه دا د غیبت نه خالی نه د دې د اختیار پکار ده ها اختیار پکار دی الله ته توبه استل پکار دی موږ ټول حاجتمند یو ټول د الله بندګان و دا مو وای بابا چې توبه دی وباسله نو بیا به الله توبه نه قبلې ها بخاری شریف کې غالبا حدیث کې مسلم شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم د څه څه وی کچارته دا ګناهونه نه وي نو خدای تاسو با کچارته تاسو ګناهونه نه کولی نو خدای پاک به نور بندګان پیدا کړي او هغه به دا ګناهونه کوي نو ولې دې د خدای پاک دا ګناهونه کوم دي نه محدثین علما فرمایي دا خدای ګناهونه نه دي کوه دې کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پاک دا رحم هوي چې د خدای دا رحم څه ګناه کوي ورپسې توبه وباسه د خدای رحم څه درکړ لري الله رب العزت بستا باندې دون رحم کوي ته ګناه کوي او ته الله ته جړا کوي دغه جړا الله ته ډیر خوښه ده دغه الله تعالی نیول چې تا اول چې خدایا ته زما بندای خدایا ستانه سوال کوم خدایا زما هیڅ حیثیت نشته خدایا ستانه سرکته کوم الله ستانه غواړم بل درغه می نشته اگر چې ګناه مې وکړه اگر چې خطا مې وکړه اگر چې ستانه پرمانی مې وکړه خو خدای کوم غواړي چې دا ته الله ته دغه سوال کې نو الله وی دا وګوره زما بنده دې اگر چې ګناه شوی دا زما باندې ما ته وی چې خدای بل در مې نشته تو واحد لا شریک ذات زما بل مالک نشته ته خو ستا غلام یم نو الله ته ستا د عاجزي ډېره خوښه ده الله کې هر څه صفت موجود دی خو الله کې عاجزي نشته د عاجزۍ دا صفت دا د بنده سره ښایي د تکبر دا صفت دا د الله سره ښایي نو ته چې د الله ته عاجزي وکړې دا الله ته ډېره زیاته خوښه ده ډېره الله ته خوښه ده امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو پیرو دو چا راپاس او پاسه د تهجد ټیم دی نو هغه چې ولیدو نو دا چې کلک لاس نه ونیسه وی واقعي و زمانه خو دا ټیم تېرېدو نو تاسو را سره ډېره نیکي وکړه خو دا راته ووایه
دا خو دربان ولاړ دی او دا خو فوجي نظام دی ځکه په سیاست کې امیر معاویه صاحب چونکې د هغه علاقه د رومیانو سره نږدې وه هغه د شام خلیفه و هلته به د عیسایانو سره جګړه وي نو هغه سیاست کې امام امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې دی دا ډېر تیز و نو ورته وی چې په کومه راځي څوک هغه ورته پرېږده که مې درته ووایي نو بیا به نه منې ورته نه څوک راته ووایه وایي صاحب زه شیطان یم د انسان په شکل راغلی نو شیطان خو داسې کار نه کوي چې سړی تهجد له راپاڅي وایي پرېږده بس دا خبره هم درته نه کوم وایي نه راته ووایه نو هغه ورله وایي داسې کار دی وایي ستا او زما اشنایي ډېره شوې ده په کفر کې ورته نه دا دې غلطه وایي دروغ دی وایي شیطان یې که دروغ دې نه وویلې ستا به زه د ګناه په کار کې وړاندې کوم د نیکۍ کار له دې ولې پاکولم نو هغه ورته صاحب یو بله خبره ده وایي څه ده وایي ما لیدل چې ستا نه پرون تهجد پاتې شوی نو تا الله ته ډېره زیاته ژړا وکړله تا الله ته ډېره زیاته عاجزي وکړله نو دغه عاجزۍ باندې او په ژړا چې تا له الله څه درکول نو هغه ما ته پته ولګېده چې الله تعالی ډېر لوی مقام درکوي نو ما وی چې اوس تر نن بیا پاتې شو نو ته خو به بیا ژاړې وروستو نو د دغه ژړا نه او عاجزۍ نه مې د بچ کولو دپاره چې خیر دې تهجد وکړه خو چې الله ته دا ژړا ونه کړي عاجزي ونه کړي نو الله ته دغه ساده توبه ساده لاس نیول دا حتی حدیث کی تر دې پورې راځي کله دا زمون د زونه دا سم قانون شوی دکا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی خوخذلنا الله تعالی خوخذلنا دا سخت زلونه دي دا چې پچا خپکیږي نه پچا دردیږي نه دا الله ته جړان ورځي دې خپکیږي نه الله ته دا سخت نه خوخذل دي حدیث کې راځي نه خوخذل دی دا الله تعالی دې خوخذل خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امت ډیر غم دی فکر دی درد دی ورسره الله دې ممکن پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر دې مسلمان بندا تو خود سوال لسمه سده مسلمانی کمزوری وي ګناهونو کې باقي چې جړا نه درځي دغه د کلک شوی دی خیر دی جړا والا شکل جوړ کا ایک څه وکړه د جړا دی اگر شکل جړا والا جوړ کا الله ته دغه شکل جوړ کا ځم الله ته خوښي الله ته ګناه او الله رب العزت در اندر در باندې دلته خو د بادشاہ د مالدار یو کور لورچا ورته سره کوي ها ولکه تاسو پلا سره ما ډیر تعلق هغه ډیر خسلو یو پیر بدر کی دو پیر بدر کی پدریم در باقی لکه تاسو پلا کو ډیر خسلو ته ډیر نه سړی دی ګوره ها ته مو چې دې ټول راځي غوښتګه لا دې شرمو او دا دې هر ځان له کار روزګار کوا ځوان سړی او دا نو بلا خبرې بدل دوکي اگر چې دې امنه پی وزیر اعلی بل څه دیونی نه لیکن دا الله رب العزت در دی الله رب العزت وی اے بندا چې تاسو ټول عمر ګناهونه کړی دي په ګناه کې دی وخت شو یا په ګناه کې راوي شو اے نوجوان بندا نو ګورا الله رب العزت چې کله ستایو ملګری وي تا والله هر قسمه آرایش ورکړي وي کور دی ورکړي دا څوک نه دا بارا دی ورکړي وګړي ورکړي بجلی دې نه لري دا بم زو ورکوم تو ورته یو ورځ دې دې ستور نه راځه سراواله هغه دې زمونه خپل کار کوا یا تا ته وې چې نشم کولی نو ته پټکه د کور وباسي یا کنوري څم نه چاته به وې چې یاره د احسان سړی نه وي ها ما ورته خو وکړو هغه د الله په خلی متیا کې کوي او هغه چې په کوم پلیټ کې وخري نو پاره کې دا چل کوي دا قسمه خبرې وکړي او چې تا د الله نافرمانی کړې ده زنا دې کړې ده لواطت دې کړې ده شراب دې کړې دي چنګ دې کړې دي پودر دې کړې دي آی دې کړې دي ټول عمر دې الله د سر نه دې کته کړې الله تاسو مواز کوي ها ګیره دې په ګناه کې سپینه شوې ده الله تاسو आवाज کوي یا عبادی الذین دا نه وي اے زما بنده ها ته ورته یو ملګری درته لږ معمولی تراغو کی ته بیا هغه چې دې نه پرېږدي او دې خو الله رب العزت سره د دې چې ټول عمر دې ګناه کړی دا الله رب العزت درته وایي اے زما بنده
اے زما بندا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زما هغه بندګانو چې تاسو په خپل ځان باندې ظلم کړی دي زیاتی کړی دي خیر دې کیږي دې سپینا دا خیر دې تو ګناه نشي کولی دا ګناه طاقت در نه وته دي ته ګناه نشي کولی دا نه چې ته ګناه پرې نه تی کولی نشي په دغه حالت کې درته الله وی اے زما بندا دا ډیر د محبت الفاظ دي چې الله درته وایي چې زما بنده تا ته خو چې نن یو ایمینه وایي یو ډي سپي او ډي آی جي درته وایي چې دا ګورې زما خاص کس دی تا خوله بیا نه راټولېږي تا ته بیا ځان ډېر اوچت ښکاري لږه دا تاسو ګزاره او نو تا بیا خوله نه راغونډېږي او الله رب العزت درته وایي احکم الحاکمین ذات درته وایي د کل کائنات رب درته وایي ای زما بنده بس نور د خدای نه څه غواړي نور د خدای نه څه غواړي الله درته وایي ای زما بنده اسرفوا علی انفسهم په ځان دې زیاتې کړې دي خو ګورې خفه نشي ګورې خفه نشي چېرته دا هم نه وایي چې یاره زما خو عمر زیات شوی دی دا هم نه وایي چې یاره ما خو پلانکې ګناه کړې ده لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه مه ناامیده کېږه راشه که نه راشه زما باز هر آن چې هستی باز گر کافرو وگر بت پرستی باز این در گئی ما در گئی نو امیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازا بیا راشه داسې در دی چې دې کې نا امیدي نشته که ټول عمر دې شرک کړی دی بت پرستی دې کړې ده د الله نافرماني دې کړې ده ټول عمر دې ګناه کړې ده بار راشه صد بار اگر توبه شکستی بازا توبه دې کړې ده بیا دې ماته کړې ده توبه دې کړې ده بیا دې ګناه کړې ده توبه دې کړې ده بیا دې ګناه کړې الله وي خیر دې زما بندې مال راځه چاله به کوم خوا به بل درد نشته دغه د الله درد بل درد شته نشته یو دغه د الله درد نو الله ته بلا سجده وکړه که ته الله نه ځي ملګری به بیا خو به ځي که نه بیا به ګیرې بیا به د بل لاس ته محتاج یې هره ورځ توبه وباسه خیر دې په ګناه در نه کېږي هر ماخوتن توبه وباسه هر سهار توبه وباسه خیر دې ګناه پرېږده کوشش مې کوه خو که ته ګناه نشي پرېږدی نو توبه ولې پرېږدي خو کلکه الله سره عزم کو چې خدایا ما درته ځان حواله کړه زه به بیا ګناه نه کوم او که بیا درنه وشوه نو بیا توبه وباسه داسې سینې ستاسو نه ده چې به ختم شي دا د الله رحم دی دا د الله رحم دی حدیث کې راځي د انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی غالبا د مسلم شریف روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے بندا وی کچرتا او وی الله رب العزت حدیث قدسی دی وی الله رب العزت وی اے زما بندا کچرتا تا دومره ډیر ګناهونه کړی چې د ازمکه ټوله ډکې دومره ګناهونه دي کړی دومره ډیر ګناهونه دي کړی چې د ازمکه ټوله ډکه ده ما لراشه ما تعالی سوچت کا توبه وباسا و انی لاستغفرک لا ابالي زتا ته بخنه کوم او زه د دې پروا نه کوم چې دغه ټول عمر ګناهونه وکړي چې څنګه اوس ماته ته الله لا ابالي دې پروا نه کوم دې پروا نه کوم الله نو چې الله پروا نه کوي الله درته بخنه کوي الله درته خوشاليږي نو ما او تا د خپل ته من ولې لاس نه کوي بیا الله ګور ناشنا جمله ده بیا ورپسې الله فرمایي وی کستا گناهونه دومره زیات شو عنان السماء د اسمان دا کناری را ډکې کړي دا فضا دا ټول ارض را ډکه اسمان کنارو ته ورسېد او وی بیا ته مال راړي او بیا دې ما تعالی سوچت او ما نه دې توبه وغوښتله نو لا وبالي زه پروا نه کوم بیا درته بخنه کوم بیا الله فرمایي توبه دې استله ګناه درنه مثال پته ورکېدله تر دې تا توبه وباسله بیا نه ګناه کېده بالفرض وفات شي ګناهونه ورنه شوي دي بیا وفات شي چې وفات شي الله رب العزت فرمایي چې شرک دې نه یې کړی وایي زه تا ته بخښنه کوم زه د دې پروا نه نو چې الله پروا نه کوي بابا ولې توبه نه وباسې الله تکله توبه کلمه
हर किस्म हालात पर इंसान बांधे राजी गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में तब तोबा उबासी शैतान बदे बिया रागवर्दी तब तोबा उबासी आबासी मड़ा खैर बिया बा तोबा उबासी बिया बरे पे गुनाह वरवाची बिया बा खैर तोबा उबासा दा अल्लाह रब्बुल इज्जत दर के सब का तकवा आजिजी कवा जारी कवा यो वक्त बदा सिराजी چې الله سره باندې تار جوړو شي الله سره باندې کنیکشن برابر شي الله سره باندې لار برابر شي بس بیا به دوباره ستانه ګناه نه کیږي ها الله به خپل خاص خلکو کې وګرځي الله دې توفیق راکړي الله تکلک توبه اسکل پکار دي بار بار الله قران کې وي چې زما بندګانو مال راشي اے زما بندګانو حدیث کې راځي وي الله تعالی زنا ډیر نه خوخره او چې بوډا سړی کوي نو دا بوډا د زنا ورته دی نه خوخره د مشر او د بوډا ولی چې د په بدن کې دا جایز چیزونو هغه زور ختم شوی دی نو دی ناجایز ته څنګه ورسي دی ناجایز ته ولی د جایز چیزونو مون جایز دی او درې دی نشي یو د نیکه کار جایز دی نشي کولی نو د ګناه دی کار ته دی ولې خواله ورځي نو الله رب العزت تا بیا حدیث کې راځي الله ته توبه ډیره خوښه ده د دې بنده خو د نوجوان توبه ورته ډیره زیاته خوښه ده نو ای نوجوانه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ته د الله بنده تا کلمه لا اله الا الله ویلې دي اے مشرک فقیره کې د سپین لګېدلې دي اے چې عمر دې زیات شوی دی تا د پارم دغه در کولو دی د دې کشر د پارم کولو دی زما د پارم کولو دی تا د پارم دغه در کولو دی که امید دغه د پارم د الله در کولو دی که مولا دغه د پارم کولو دی که پیر صاحب دی او که مرید صاحب دی که شیخ صاحب دی او که شاګرد الله ته هیڅ فرق پکې نشته چې دا د کرخیلو دی او که دا د عربو دی الله ته هیڅ فرق پکې نشته چې دا مولا دی او که دا غیر مولا دی دا پیر صاحب دی او که دا غیر پیر صاحب دی دا تبلیغ والا دی او که دا غیر تبلیغ والا دی چې د لاس اوچت که په دغه تلو په دغه پیمانه زه او د هغه سره مسلمان ما او تا برابر یو رب د مخکې مو اوسم دی بیا به وي دا زمون ایمان دی عقیده ده خو لاس اوچتول زما او ستا پکار دي په خپله ګناه الله ته پښیماني پکار ده په دې مه یارېږه ته یاره زه توبه وباسم بیا به رانه ګناه وشي یاره د خدای در خو بند نه دی که نه نور خو لا د مغربه نه دی راختلی که نه ستا خو دې نه ده ورکړې که نه نو الله ربالعزت فرمایي چې نور د مغربه نه دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا دې سا مړی ته نه ده رسېدلې ستا دی کې شته توبه وباسه الله در سره الله خوشحالېږي توبه دې وباسه د مثال په طور لږ ګناهونه دې کړي دا خو ورته مات شو که نه دا دې نه پس کم کې ځان له ځکه حدیث کې راځي سړی توبه وباسي دې داسې پاک شو لکه د مور نه چې پیدا شوي نو الله دې راله توفیق راکړي توبه وباسئ لکه په دې لپاره څه ضروري نه ده چې خامخا ته به ماله راځي نو دلته به کښېنې خامخا په پوله چېرته ناستې الله ته پټه ژړا وکړه بیټک کې چېرته ناستې کور کې چېرته ناستې جومات کې چېرته ناستې الله دې راله توفیق راکړي نو الله رب العزت ته به لاس اوچتو زړه کې به دغه درد پیدا کړو چې به زمانه ګناه شوی چې الله راته معافي وکړي بیا که مشر یې که کشر یې که نوجوان یې که هر مکتب فکر والے که هر پیر سره تعلق ساتي الله ته ته خوښ بندی که ته الله ته توبه وباسې الله ته ته نږدې بندی که الله ته توبه وباسې الله ته ته خوښ یې که ته عاجزي کې الله رب العزت موږ کې عاجزي پیدا کړي الله دې له توبې توفیق راکړي